امام د جمع نه سلام ګرځاو او یو کس راغی په دغه ټیم کې د امام سره په منځ کې شامل شونو آیا د اقتدا صحیح ده او که صحیح نه ده یا امام یو طرف ته سلام اړول دویم طرف ته لا نه دی او یو کس په جمع کې شامل شونو آیا د اقتدا درسته ده او که درسته نه ده ګوره محترمو دا مسله ډیره زیاته پیښیدونکې ده او اکثر خلک پکې کوتاهي کوي چې د هغې د وجې د دوی منځ خرابېږي او په مسله باندې پوهه نه دي نو یوه راسره دا مسله وپېژنئ دویمه راسره ډیره اهمه مسله وپېژنئ چې اکثریت عوامو ته پته نشته دی او مسله پیښیږي کمه خو دومره ضروري ده چې سړي ته یاد وي نو په هغه موقع باندې سړي له بیا ډېره زیاته پیدا ورکوي هغه مسله دا ده چې یو امام باندې سجده سهوه لازم شوې ده په جمع کې تی غلطي شوې ده سجده سهوه پې لازم شوې ده او دې امام نه سجده سهوه ایره شوه سلام یې وګرځو د سجده سهوه ونه کړله چې وی نه کړله نو چې کله په تا سجده سهوه لازم شوي او تی ونه کې که نه نو دا مونځ په دغه ټیم کې دننه واپس راګرځول دا په تا باندې واجب دي نو امام باندې خو دا مونځ راګرځول به واجب شو نو امام فیصله وکړله چې هلکه جمع په دویم ځل باندې کوو نو اوس چې دا په دویم ځل باندې کومه جمع کوي که نه او په دې ټیم کې نوي کسان جومات ته راله چې په دې لومبۍ جمع کې نه وو نوي کسان اوس جومات ته راله نو آیا دوی په دې دویمه جمع کې شاملېدی شي او که نشي شاملېدی دا ډېره د پوینټ مسله ده چې ډېرو کسانو ته پته نشته یوه راسره جي دا مسله وپېژنئ ګوره اوله مسله د سلام ګرځولو په ټیم کې په جمع کې شاملېدل دي نو دلته مسله یاد ساته چې دلته خبره په دویم طرف ته سلام ګرځولو کې نه ده خبره ټوله په لومبي طرف ته سلام ګرځولو کې ده که امام لومبي طرف ته سلام واړو نو د دې نه پس مقتدي په جمع کې نشي شاملېدی که شامل هم شو نو دا اقتدای درسته نه ده که امام لومبني طرف ته سلام نه دی اړولی او د دې نه مخکې مقتدي په جمع کې شامل شو اقتدای بالکل درسته ده او دا مقتدي دی ټیک شوله که نه خو که امام لومبي طرف ته السلام شروع کړی دی السلام دی شروع کړی دی نو پکې دی میم لفظ تلا نه دی رسیدلی السلا دومره ویلې او السلام دی میم لفظ تلا نه دی رسیدلی د دې نه مخکې مقتدي شامل شو نو اقتدای درسته ده خو که امام لومبي طرف ته سلام اړو او السلام لفظ یې وویو په دې کې دی میم لفظ ته ورسېدو نو بس د دې نه پس مقتدي په جمع کې نشي شاملېدی دویم طرف ته سلام اړولو خبره خو پاتې شوه لومبي طرف ته سلام اړولو کې دغه مسله ده چې د میم لفظ ته ورسېدو په السلام کې امام نو مقتدي اوس په دې امام پسې اقتدا نشي کولی که چا کړې ده نو دا اقتدای صحیح نه ده په کار ده چې دی پاسي تکبیر تحریمه واپس ووایي او مونځ ځان له وکړي او ځان د مقتدي نه ګڼي دا مسله خو ختمه شوه دویمه مسله دا وکړه چې په امام باندې غلطي سجده سهو راغلې وه او د سجده سهو ونه کړه او د هغې د وجې د دا جمع په دویم ځل باندې کوله نو دلته دا مسله یاد ساته چې دلته کوم نوي مقتدیان راله که نه نو دوی په دې دویمه جمع کې نشي شاملېدی دا مسله یاد ساته ولې نشي شاملېدی ځکه دا دویمه جمع چې ده که نه نو دا مستقل جمع نه ده دا هغه لومبنۍ جمع چې کومه وه نو په هغې کې د دې امام او د مقتدیانو فرض ادا شوي دي دا دویمه جمع تکمیل د هغه فرضو دی د هغه فرضو پورووالی دی د دوی فرض شوي دي خو په دوی باندې واجب پاتې دي نو د هغه واجبو پوره کولو دپاره دوی دا دویمه جمع کوي او اوس چې نوي کم کسان رالو نو هغوی خو فرض نه دي کړي نو هغوی په دې دویمه جمع کې نشي شاملېدی دا مسله ګورئ د ځان سره یاد ساتئ کو امام دویمه جمع د دې د وجې کوله چې په مانځه کې تی فرض پاتې شوي یا تی رکات پاتې شوی یا تی یو فرض پاتې شوی نو بیا خو دلته دا مونځ د سره شوی نه دی نو بیا پکې نوي کسان شاملېدی شي خو کو امام نه داسې غلطي شوی چې سجده سهوه پرې راغلې وه او هغه د په لومبۍ جمع کې ونه کړو د دې د وجې دویمه جمع کوله نو دا نوي راغلي کسان په دې دویمه جمع کې نشي شاملېدی ځکه د دې دویمې جمع والا فرض شوي دی او دا دوی واجب پوره کوي او دا نوي چې کوم کسان راله نو د دوی فرض خو لا نه دي شوي نو لحاظه دوی په دې جمع کې نشي شاملېدی دا ډېرې ضروري اهمې مسلې دي چې ډېرو کسانو ته پته نشته چې څومره کیدی شي د ملګرو سره شیر کوي چې هغوی ته دا مسلې زده شي موږ او تاسو له پې الله اجر راکوي وصلی الله علی النبی د جمعې د مونځ د سنتو نیت به څنګه کې او د فرضو نیت به څنګه کې او که چا د جمعې د مونځ په سنتو کې جمعه یاده نه کړه نو دا سنت شوي دي که نه دي شوي ګوره دا ضروري مسله ده ډېر ملګري تپوس کوي دویمه دا ده چې د جمعې د مونځ د رکعتونو تعداد څومره دی او په دې کې سنت فرض او ډک او تش کم دي او بله مسله دا ده چې د خطبې په ټیم کې چنده کول څنګه دي که یو کس د خطبې په ټیم کې چنده کوي آیا دا چنده جایز ده ښځه که یو کس بیا چنده دله ورکوي نو دا کم چې چنده ورکوي نو آیا د ده دپاره دا جایز دي که نه د هغه ټیم کې دا ګناه ده
بل مسله دا چې د خطبه په ټیم کې سنت کول څنګه دي ټیک شولا دا ضروری اوسو مسلې چې ملګرو ته پوښتنه کړي او منګه مناسب وګڼلې نو دا به تاسو په خپل مزد کوي او ډیر ملګری په دې کې کوتاهی کوي ملګرو ته مرسوي اوله مسله دا چې د جمعې د منځ نیت نه دی نیت خو اصل کې د زړه فرض دی خو که چا په خوله باندې ویلې دا هم ټیک ته مستحب دی نو نیت به د فرض هم دغه کوي چې 2 رکعاته فرض د جمعې منځ کوم خاص الله تعالی را په دې زیر امام پسې مخ مې د کعبه شریف په لور کا الله اکبر او د جمعې د منځ سنت نه دی که په دې کې چا جمعه یاد نه کړو ماسپخیم هم یاد نه کو صرف د سنت نیت یو کو نو ګوره دا سنت شوی دی خا دا سنت کیږي نه پکې جمعه یاد کړل نه پکې ماسپخیم یاد کو خو صرف د سنت نیت یو کو نو د سنت څه شو دا وشو باقی یادول خو پکې جمعه په کار دي ځکه چې د جمعې سنت دي ټیک شو جمعه پکې یادول په کار دي خو چا جمعه یاد د سره نکړه او یا چا جمعې په ځای ماسپخیم یاد کو نو دا سنت څه شو جی دا ادا شو خدا مسله د ځان سره یاد ساتي بل مسله چې د جمعې د منځ رکعاتونه سو دي نو 12 رکعات دي اول سلور سنت دي به 2 فرض دي هغه نه پس شپږ سنت دي 2 سلور سنت دي به 2 سنت دي نو لس رکعات سنت شو او 2 رکعات شو فرض شو 12 رکعات شو خو 12 وانه ډک دي ځکه سنت ټول ډک دي سنتو کې تش نشته کله هر ټیم سنت کې ک 2 رکعات کې ک سلور کې سنتو کې تش نشته او فرض چې کوم 2 دي دوانه ډک دي نو دا د جمعې د منځ رکعاتونو او د ډکو تشو د سنتو خبره شوله او بل خبره دا و چې د خطبه په ټیم کې چې کم دینو چنده کیږي کنه نو چنده کول څنګه دي نو چې کله خطبه شروع وي کنه او کم کس چنده کوي نو دا کس ګناهګار دی او چې کم چنده ورکوي هغه ګناهګار دی د خطبه په ټیم کې چنده کول دا بالکل ناروا دي دا جرم دی څنګه چې د خطبه اوریدل خاموشي سره خطبه په ټیم کې به خبرې نه کوي دغه شان خطبه په ټیم کې به چنده نه کوي په دې باندې په کار د چې د مسجد انتظامیه په دې باندې سوچو چې دا په ګناه کې د خلک مبتلا کوي او ځانم په ګناه کې مبتلا کوي چې لګیاره چنده پسې ګرځي ته د امام خطبه شور دا ول خو امام له پکار جدي له ټیم ورکی کو ټیم نم ورکی نو د خطبه په ټیم کې چنده نه کوي بیا کسان لګي څوک پکې لوټ ماته څوک په جیب کې پیسې ګوري او دې لګي ګرځي چنده کوي نو دا چنده ګوره جایز نه ده دا د خطبه په ټیم کې دا ګناه ده او دا ناروا ده که څوک چنده ورکی کو څوک چنده کوي دا مسله د ځان سره یاد وساتئ بل دا د خطبه په ټیم کې سنت کول نو د خطبه په ټیم کې سنت کول ګوره دا جایز نه دی ښا بهر مسافر ملګرو ته خاص کروي ک الته جمعې ټیم څنګه ماسپخیم داخل شو فوري اذان کیږي نو کو ګوره دغه نه د خطبه نه مخکې د سنت مقوا خطبه دیره کې وکا په کمره کې وکا په مسجد کې وکا او کنه د سنت مقنوه کنه نو به ډایرک خطبه تکینه خطبه واوره او د جمعې د مون نه پس بیا سوکا دا سلو رکعات سنت هم د جمعې د مون نه پس را وګرځوا مسافر خو سنت پرې خو دي مسافر په داسې ماحول کې پاتې شو چې الله دې موږ معاف کړي او هغه چې کم ماحول کې پاتې شو نو هغه ماحول کې هغه خلک سنت پروا نه ساتي نو د سنت مطلب خدا نه شو چې دا خیر د سنت ته پرې د قیامت پر ورځ د نبی له سلام د شفاعت نه به فایده څنګه اوچتو منګو تاسو او به سنت موقت دی بغیر د عذر نه پرې خودل ګناه ده نو و مسافرو تاسو ولې په داسې ماحول کې داسې بد عادت واغستو چې تاسو د سنتو پروا نه ساتئ او تاسو د جمعې د مونځ خو څه کې چې نور ټیمونو د سنتو پروا نه ساتئ او دا سنت موقت دی په دې تاکید راغلی دی او دا چې بغیر د عذر نه څوک پرېږدي نو دا ګناه ده نو لہذا دا خبره یاد ساتئ چې د خطبې په ټیم کې ګوره سنت کول دا ګناه ده دا جرم دی دا ټیم سنت او نفل دا به نه کوي صحیح شوله نه به داسې ټیم کې ودرېږي چې هسې نه هلکه په ما باندې خطبه شروع شي نو دا څو ضروري مسایلو مال چې د ملګرو سره نشر کو تاسو ملګرو سره شیر کړئ جزاکم الله خیر احسن الجزاء